عن عطية عن أبي سعيد عطية ابن سعد ابن جنادة دا متكلم فيه راوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا أدناهم من أقربهم منه دي الله تد مجلس بلحاظ سرا إمام عادل وأبغض إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر دي قال أبو عيسى ده حديث أبو سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مگر بدي سند سرا وبه حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي بالنصرة يعني الله د قاضي سره په امداد کې ما لم يجر چې ظلم یې نه کړي فإذا جارا کله چې دا ظلم وکي نو تخلى عنه معنا ترك عونه الله د امداد پریدي ولزمه الشیطان او د سره شیطان لازم شي نو بيدا گمراش قال ابو عيسى هذا حديث حسن او حديث غريب لا نعرف من حديث عمران القطان او دام صدوق دي نو رواية سيد وبه باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما دا آداب دي د قضا چې د دواړو مدعي او مدعى عليه خبره به دواړه اوري د یو کس په خبره به فیصله دواره نه صادري حدثنا حناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان تقاضى معنا ترافع إليك الخصمان دو خلق تعالى راشي فلا تقضي للأول إذا أول خبر دواور دوار فیصله مکوا حتى تسمع كلام له آخری چې د بل کس خبرم واوري نو دی کې یو فقهي مسله ته بل معلومه شول چې قاضي به فیصله نه کوي په غائب باندې چې یو سړی راغی ته خبره کوي او ته دواره فیصله کې په غائب داغه خبره دې نه اورېدلې فسوف تدري كيف تقضي چې تا د دواړو خبره واورېدل نو ته به پوه شي چې فیصله به څنګه کې د ابو داود روایت کې راځي فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء دا دواړه خبره اورېدل ډیر مناسب دي چې تا ته به قضا ظاهر شي قال علي فما زلت قاضيا بعدو زه همیشه قضا کوونکی ما ورستا د څنګه بعدو نو بعضی چا خو ویلي دي چې فما زلت قاضيا بعدون مراد بعد دعائه زه همیشه فیصله کوم او سرسته د دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماته لکه څنګه چې د ابن ماجه په روایت کې دا حدیث راغلی دی او په دې کې اخره کې راغلی دی چې ما ورته ویل یا رسول الله تبعثني وانا شاب تمالیږي قضا ولا او زه خو نوجوان ما اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء قضا فیصله له صحیح ناراضي و فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه نو دا دعای ما ته وکړه فما شککتو بعدو فی قضاء بین اثنين د دې دعا نه وروسته ما همیشه فیصله کړې دي شکوک په فیصلو کې ناراضي د حق فیصله کوم نو د بعدو نه بعد دعایه قال ابو عيسى هذا حديث حسن باب ما جاء في امام الرعيه د رعیت امام چې دی امیر چې دی چې لاندې داغه رعیت دی داغه د پاره شرایط آداب سری حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثني ابو الحسن قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة
والخلة والمسكنة دروازه بند کی دی مخته د حاجت والاونا والخلا خلا ویل کیږي فقر ته د فقیرانو نه مسکنه ویل کیږي مسکینانو نه دا ټول الفاظ دي متقارب المعنا او ذکر شوی دي د پاره د تاکید دروازې بند کی د حاجت والاونا الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته دی مقصد حاجت د امیر نه او د حاجت او مسکنت د نو الله بم د دروازې بندي کی څوک چې د خلکو نه دروازې بندي کی وی فجعل معاویه رجلا على حوائج الناس عمرو ابن مره وی ما دا حدیث چې بیان ک معاویه ته نو هغه دواره یو سړی مقرر ک چې هغه د ټولو خلکو حاجتونه به اوري او ما ته به رسي قال ابو عيسى حديث عمرو بن مره حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غيره وعمرو بن مره جهني يكنى ابا مريم وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن ابي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن ابي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ويزيد بن ابي مريم شامي ويريد ويوچ دي اغا يزيد بن ابي مريم نے کوفي ابو مريم هو عمرو بن مره جهني چې مخکې راغی باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان قاضي بداسي وخت کې فیصله نه کوي چې دا غصې په حالت کې به قاضي فیصله نه کوي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي الى عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاضٍ الا تحكم بين اثنين او ان وانت غضبان تتوسي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ظاهر د دې نه معلومیږي چې دا فیصله په حالت د غضب کې دا حرام ده نو او دې د پاره چې دا نه ظاهرا په تحریم باندې دلالت کوي او څه قرینه صارفه د معنا حقیقی نه نشته چې موږ یې کراهت تکو چې ګری مکروه ده نه حرام ده اوس که یو حاکم د دې خلاف وکاو په حالت د غصې کې فیصله وکړه نو جمهور علما وایي چې دا کار خود د لپاره حرام او دا ګناهګار دی ډیر سخت خدا فیصله چې کړی د په حالت د غصې کې دا فیصله صحیح ده دا فیصله نافذه ده خو کدا اله چې حق ته رسیدلې پکې ځکه نبی علیہ السلام چې هغه مسلم کې روایت راځي بویو کې چې زبیر ابن عوام د پاره فیصله وکړه په حالت د غضب کې او امام شوکانی رحمه الله وی لا يخفى انه لا يصح الحاق غیره صلی الله علیه وسلم وی فیصله په حالت د غصې کې د سر نافذ نه ده او د رسول الله پورې خو څوک نه پیوسته کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو معصوم دی هغه په حالت د غصې او د رضا دواړو کې نه وي مگر حق وي نو د نور چا د پاره چې غضبانی په حالت د غصې کې دا فیصله نافذ نه ده په شریعت کې دا حدیث صحیح دی متفقون علیه دی باب ما جاء فی هدايا الامراء امراء او امیران خلق ته چې هدیه ورکول کیږي چې دا امیر مقرر حاکم قاضي الکه پاسېګا او قاضي او تعالی خلق هدیه راوړي چې څه به دا واخله ته قاضي د قاضي د پاره د امیر د پاره هدايا اخیستل دا جایز نه دي حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن داود بن يزيد الاودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل في اثري څوک راولېږه زما په اثر یعنی زما په قدمونو ما پسې اثر هم صحیح دی او اسری صحیح دی فی اسری فرودت تو زو ته واپس شو څوک را پسې راولېږه فقال راتوی ویلا اتدري لما بعثت اليك ولې به څوک درولېږه چې به تراشه وې د دې لپاره چې لا توصيبن شيئا لا تأخذن شيئا ولا یو شی بناخلی بغیر اذنی
زما د اجازې نه په غیر که یو شی د زما د اجازې نه په غیر واغسته فإنه غلول دا به ستا دپاره غلولي ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه لهذا دعوتك يعني لأجل هذا النصح دعوتك بيت متر أوختلي فامزي لعملك معنا اذهب لعملك الآن وصلا قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم راشی ویلې کېږي ورکون کې د رشوت ته او مرتشي ویلې کېږي اخیستون کې د رشوت ته نو راشی او مرتشی د دې په باره کې د الله رسول سویلی دي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عمرو بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم په روایت د احمد کې راځي والرائش الذي يسعى بينهما او والرائش او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کړی دی پراشی او مرتشی باندې والرائش مسند احمد کې راځي رائش باندې هم لعنت کړی دی رائش تعریف بیا تکړی دی الذي يسعى بينهما کس چې هغه د دواړو منځ کې منډه وي راځه زه لور کوم او زه بدله خبره وکم نو سبا خدا وای کنه زه بدله په دونه خبره وکم زه بدله په دونه خبره وکم نو دا راشی او مرتشی او رائش دی ټولو باندې لعنت دی قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابي سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسير قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب وبه حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي دي دوارو روایتونو کې یو اشکال دا دی که یو سړی چاته رشوت ورکوي د بل چا د حق د اخیستلو لپاره نو دا خو حرام دی یقینا او دی باندې لعنت دی اوس یو سړی دی رشوت ورکوي د پاره د اخذ د حق خپل یا رشوت ورکوي د پاره د دفع د ظلم چې په ما ظلم کیږي هم دا رشوت واخله دا تاړهدار مې اوس بر ناقبي او په جیل کې مې اچي نو دی له رشوت ورکم نو دا پکې داخل له پدې کې دا تراشی ویلې کیږي وای دا پکې داخل نه دی د خپل حق د حاصلولو لپاره چې تخپل حق نشي اخیستلې ترڅو پورې چې د رشوت نه ورکړي تخپل حق نشي حاصلولې یا تا باندې ظلم اراده د قاضي یا د بل چا یا د حاکم خود د خپل ځان نه د ظلم د دفع کولو لپاره رشوت ورکړي چې ما سره ظلم ونشي نو دا جایز دی او په دې کې یو روایت دی هغه د روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لري چې اخذ بارض الحبشه فی شیء او عبد الله ابن مسعود چې اوخذ دا بندي ونیولې شو بارض الحبشه فی شیء په څه مسله کې خلکو ونیو دا غزه پولیسو ونیو فاعطى دینارین نو د 2 دینار ورکړل حتی خلى سبیله چې لارې ولا خوشی کو نو دغه معلومیږي دا چې صحابه کرام هم دا کار کړی دی چې د باندې د چا د حق د اخیستو د پاره نه چې په ظلم د چا حق واخلي خود خپل ځان نه د دفع د پاره چې په ما څوک ظلمونه کې رشوت ورکي نو دا په دې کې شامل نه دی دا رنګ وي هغه رائش چې هغه ستاته وي چې ولور کا زبدل خبره وکم هغه تم اخذ وي کله چې تا نه اخلي د دې لپاره ليسعى في اصابه صاحب الحق چې تا د پاره کوشش وکړي چې ته حق ته ورسېږي ستا حق تا ته ملاو کی او په غیر دا غي نه تا ته حق نه ملاويږي
نو ویدام فلا بأس به د دې لپاره څه دې کې ګناه نشته دی وایي دا کولی شي او یو حدیث کې داسې راځي چې دا ابو امامه روایت دی ابو داود نقل کړی دی او هغې کې داسې راځي چې من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا استاد چا د پاره سپارښت وکړ او تعالی هغه سړی حق دی ولا واخیسته او هغه سړی تعالی به هدیه راوړي چې تا ما سره ډېر امداد وکړ او تا قبول کړ نو فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا راځي په دې روایت د ابو داود کې تا راتګ وکړ یو غټ ګناهکار تا ربا تا سپارښت باندې د چا نه روپۍ واخیستې تاله درکړې نو د دې نه معلومیږي چې په سپارښت باندې به روپۍ نه اخلي ستا په سپارښت الګته کستا سپارښت می او هغه سړی تا نه روپو طلب کوي چې دله زه حق ورکوم خو روپۍ راکړه نو د هغه د حق د اخیستلو لپاره ته د هغه نه مطالبه کولی شي چې دونه روپۍ وله ورکړه دا د نه غواړي باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة وی ګوره یو دا باندې تاغه مسله قیاس نکي چې ګنې اوس هدیه اخیستل به بیخي ناجایز شي ځکه دلته من راله چې هدیه به ناخلي حاکم نو حاکم به ناخلي قاضي به هدیه ناخلي اوس که تاله څوک هدیه درکوي نو بس وجه باندې د وجه پکې مثلا چې ته داغه دوست دی تعالی هدیه درکوي یا ته شاګرد یا ته استاد یا ته نور وجوهات نو دغه هدیه اخیستل د دې قبلولو په تا باندې لازم دي ځکه که ته هدیه نه قبلې نو دغه سړي په هغه په زړه کې ستانه یو قسم ته نفرت راځي بل هدیه چې ده په دې باندې زړونو کې محبت راځي نو د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د قبلولو تاکید کړی دی حدثنا ابو بکر محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدى الي قراع لقبلت قراع ویل کیږي قراع الشات هغه دا کم چې د دې زنګون نه کته او د دې پړکو نه بره کومه حصه ده دې ته ویل کیږي قراع هغه اډوکې شانته نه یا وچه او قراع الشات چې دی ګوره دا یو خو په ښه هغې کې خو بیا هم زلف او دایي که نه بیا هم څه خوړلی کېږي خو که نه او چې د دې ګټکې نه بره شي او د دې زنګون نه دا لاندې د چیلي قراع الشات هغې کې څه شی څه هغې کې تالیس هم نه راځي نو کوی ما ته څوک دغسې شی چې هغه ډېر کم دی نو هغه ماته څوک هدیه کې هم زه بیا قبول کوم چې د هغه زړه مات نه شي ولو دعیت علیه او که دغه شي ته ما څوک وبلي چې هغې کې هېڅ غوښه نه وي لاعجبتو نو دې نه اجابت د دعوت معلوم شو باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان ياخذه یو شی ستا نه دی او تا دپاره قاضي فیصله وکړه ستا د چالاکۍ د وجې نه یا نور وجو نه تا ورته اسباب داسې برابر کړل چې د پردی شی چې دی هغه دې د ځان دپاره که نو که د الله رسول وایي که زم تاله دغه شی قضا وکړم فیصله وکړم چې دا ستا شو نو دا تاله زه د جهنم یوه قطعه جدا کومه حصه جدا کومه ستا دپاره د دې اخیستل جایز نه دي که تعالی قاضي درم کی خو ته ماخله ځکه دغه یعنی د دې باب نه داسې یوه مسله په دا زموږ فقها بیانوي او تاسې ته به معلومه وي چې قضا د قاضي نافظه ده ظاهرا او نافذه باطنا نه ده
نافذ ظاهرا دا د چې قاضي فیصله خو به ستا په حق له نافذ شي، پولیس به نافذ کی، خو باطنا دا نافذ نه ده. که دغه شی ستا نه یو د پردې شی درکړی نو حقیقتا دا ستا دپاره حلالیږي نه، په باطن کې نه نافذیږي چې دا شی ستا دپاره حلال شي. وبه حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي مال دو خصمان راځي مال جګړې راوړي، وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، ألحن من ابلغي، د خپل حجت باندې ډیر ښه ترتیب سره خپل دعوه پیش کی، نو زه د هغه په حق له فیصله وکم. فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. د دې حدیث نه داسې معلومه شوله صراحتا چې قضا د قاضي نافذه باطنه نه ده. په دې باندې تقریبا اتفاق دی د ټولو د ائمه اربعه او د ټول امت چې قضا د قاضي چې ده هغه په دې ټولو اموال او حقوقو کې دا نافذه نه ده. البته صرف او صرف زمون فقه حنفي دا نافذه وي په باب د نکاح کې په ابزاعو کې د اموالو نه علاوه په دې حقوقو کې دوی باطنه نافذه وي باطنا د دې داسې مثال لې چې د یو قاضي تلاړې دلته یوه جنۍ ده واده مادې نشته د چا ښځه نه ده کلکه پلکه دې ونیوله او دوه ګواهان یو سره زبیر او امیر ملګري کړل چې بس راشه فیصله وکړئ زمونږ د جج په مخ کې چې دا د ښځه ده. هغه لاړ فیصله وکړه، قاضي وویله نکاح نامې درکړه چې ځه نو اوس که دا ستا ښځه نه ده نو ستا ښځه شوه نو دا ته ویلی کېږي داسې دغه چې دې ته ابزاع په بزعو کې هغوی د هغوی دا حکم د قاضي چې دی دا نافذ دی باطنا هم نافذ دی. نور علما وی نه په هیڅ شي کېږي حکم د قاضي چې دی دا نافذ نه دی باطنا صرف ظاهرا نافذیږي او ابزاع چې دي هغه خو اولا بالاحتیاط دي چې ولی د نه درکړي ښځې نه درکړي او ته په زوره ګواهان پیش کوي چې دا زما ښځه ده دا خو په طریقه اولا سره حرامه ده. باب ما جاء ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. بینه دا موږ په مسلم کې ویلیو دا بابونه چې بینه به په مدعي باندې یمین به په مدعا علیه. اوس ته مدعي مې او ته وایې زه قسم هم کومه نو دا قسم د مدعي صحیح نه دی بلکې مدعي دپاره به بینه پیش کوي او که بینه پیش نه کړل نو بیا به مدعا علیه قسم خوري، په مدعي باندې قسم نشته. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دا دواړه قبیلې وي. حضرموت دا د یمن یو کلی دی لرې بعید او یو سړی کنده قبیله ده د یمن کې. نو دغه حضرمی سړي ویله یا رسول الله ان هذا غلبني، دا کندي والا سړی چې دی دا په غالبه شوی دی په ځمکه زما باندې، زما ځمکه د ده په قبضه کې ده. فقال الکندي، کندي ویله یا رسول الله ما ته خو پته نشته خو زما ځمکه ده پلار نه راته پاتې ده وفي یدي زما په لاس کې ده لیس له فیها حق، د ده پکې څه حق دی. نو نبی علیہ السلام حضرمی ته ویله الک بینتون، ته چې وی دا ځمکه زما ده او دا پې غالبه شوې تا سره ګواهان شته؟ قال لا. نو فلک یمینه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګواهان دسه نشته نو ستا دپاره به قسمي د دې کندي سړي دا به اوس قسم خوري.
قال یا رسول الله دی حضرمی ویلا ان رجل فاجر دا سړی خو ډېر بدکار دی لا یبالی علی ما حلف علیه د قسم پروا نه ساتي وليس يتورع من شيء دي چې نه ځان نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ليس لك منه الا ذلك ستاوم دغه قسم دی نو که ارسي که سړی فاسق دی فاجر دی کار څه دی خو ستا حق ور باندې قسم دی چې قسم وکړي چې تاسو گواهان نشته نو فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما ادبر چې کله د داسې شاکړه او روان شو د قسم د پاره چې او داس کوم قسم کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لئن حلف على مالک کده قسم خور ستا په مال باندې چې دا ستا مال یو د په قسم خور ليأكله ظلما چې دا واخلي په ظلم سره لا يلقين الله وهو عنه معرض الله سره ملاقات کی او الله بددنا اعراض کوونکی